چې رب د دې انسان د تخلیق مقصد دا دیسی شي من قرآن وکتو من احادیث مبارکه وکتل من خپل ذهن ته لږ سوچ یوړو من ته قرآن کې چې نو د دې انسان د تخلیق هغه مقصد معلوم شو. الله فرمایل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما دا انسان او جنات دا صرف او صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي. کله چې دا خبره زمون غوګونو تر ورسېره نو بیا مونږ یو سوچ یوړو چې رب دا خو یو ډیر مشکل کې مونږ پریوتو، ځکه بیا خو مونږ نور اشیاء توکتل کم چې د انسان د خدمت لپاره الله پیدا کړو. بیا د انسان توکتل چې دا انسان د تمامو نعمتونو د لپاره الله مخدوم پیدا کړو، دا ټول سيزونه د په خدمت کې الله لګولیو. کم چې خادم دی هغه خپل ډیوټي سر ته ورسوله، نور سحر په خپل ټیم باندې راوخت، ماخام په خپل ټیم باندې پریوت، سپوږمۍ په خپل ټیم باندې راوخته په خپل ټیم باندې پریوته، دغه شانتي ورځ په خپل ټیم باندې رااله، شپه په خپل ټیم باندې رااله، باران په خپل ټیم باندې راځي، وریځې په خپل ټیم باندې راځي. د دې انسان د خدمت لپاره الله چې کوم حیوانات پیدا کړي، حیوانات خو د انسان خدمت کوي. څوک د سحر نه ماخامه پورې د انسان له شګې او باجرانې راخېږي، څوک د انسان پیټ وړي، څوک چې کم دی نو د انسان له غوښه ورکوي، چا خپل سرمنې د انسان نه قربان کړي، چا خپل اډوکې د انسان نه قربان کړل، چا خپل غوښه او پی د انسان نه قربان کړل، چا خپل بچی د انسان نه قربان کړل. رب د انسان په خدمت چې تا کم سيزونه لګولیو هغه خو مکمل ډیوټي وکړه. چرته چا دا ونوي چې نن ورځ یو غنټه نن چې کم دی لیټ شوی را، نن شپږ غنټه لیټ شوی را، یا نن نور چې نو د خپل ټیم نه نیمه غنټه لیټ را وخت، یا د خپل ټیم نه غنټه لیټ پریوته، یا مخکې چې نو دا پریوته. رب تمام سيزونه چې تا د انسان په خدمت باندې لګولیو هغه تمام سيزونه خو خپل ډیوټي وکړه. رب دا انسان خو خپل ډیوټي نه کوي، دا انسان چې تار سره پاره پیدا کړو سحر چې نو مؤذن د الله اکبر الله اکبر ندا وکړه، د انسان کمبل او بلستان په ځان باندې راټیر کړه، د انسان باندې رمضان مبارک میاشت رااله، نیم په نیمه انسانان منګه وکتل چې هغه ګره روزې ته تیار نه دي. رب د دې انسان د پاره د هر یو مشندري د پاره چې هر یو کمپنی یو کتابچه تیار کړي وا چې دا کتابچه یو انسان وګوري د دې مطابق دا مشندري استعمال کی، د دې انسان دا قیمتي مشندري دا غیر لپاره تا قرآن یو کتابچه ورکړی و، انسان خو په هغې باندې هم عمل ونه کو. ربا هغه زنانه چې مونږ ورته په خپله ژبه کې هغه عورت وایي اردو کې عورت ستر ته وایي، ربا هغه خلکو هم چې دی نو لوپټې وغورځولې، مونږ وکتو بازارونو طرف ته ورالو، کل عام چې کم دی ربا ستا هغې عذاب طرف ته چې دی نو خلک دعوت درکوي. منګ دکان خواله ورالو، منګ د یو سی د ریټ تپوسو کو، منګ ملاوټ ته وکتل، رب ستا عذاب له دعوت ورکول دي. منګ چرته کې یو مزدور وکته د چې مزدوري کې کم چوري کوي، رب ستا عذاب له دعوت درکول دي. رب که سرمایدار منګ وکتو د نظام په سود باندې چلیږي، رب بیا هم ستا چې نو غضب له دعوت درکول دي. رب د موس په ټیم باندې منګ وکتل نیم په نیمه خلک جمعات کې چې نو د محلي حاضر نه دا دریم ایسو مازیر نه، رب ستا عذاب لکل عام دعوت در کول دی. رب منگر انسان حلیه تو وکتل ستا نبی چې کما حلیه وا خلق داغی خلاف ورزی کوي، منگ د خلق سر وکتو ستا د رسول د حبیب د هغه سر نه مختلف ته، منگر خلق مخ ته وکتل ستا د پیغمبر د حلیه نه مختلف، منگ د خلق لباس وکتو رب ستا د پیغمبر د لباس نه مختلف ته، هر طرف ته چې منگ نظر وګرځو رب ستا عذاب کل عام دعوت در کول دی. منګ بیا یو سوچ ویوړو رب یو سیز چې کله د یو سیز د پاره خلق واخلی، کله چې هغه کار انسان لنور کوي، هغه ضرورت انسان لنور کوي، انسان د کور بهر کی. منګ وکتل یو انسان د جامو انسلو د پاره ماشین واغس، کله چې وران شو جامې دانې انسی منګ کباړ کو، منګ ګودام تولیګو، یو سړی باندې منګ ورخرس کو، یا ما شومان ډیران ته ورواچي منګ کر جامو ګندلو ماشین واغس. رب هغه مقصد چې هغه نه فوج شي د کله ماشین دا جامې نه جوړي، خلک چیرانو خرڅ کی کباړي باندې کور کې بیا هغه شیخ خلک نه پریدي. رب د انسان خو خپل
خپل ډیوټي پرې خو دا رب بیا ریان دی ته یو هر یو انسان ډیوټي پرې خو دی را ستا عذاب له کل عام دعوت ورکړي رب بیا سو وجدا نور بیا هم په خپل ټیم باندې راوخل په خپل ټیم باندې پریوت رب سپوږمۍ په خپل ټیم راوخته په خپل ټیم باندې پریوته رب بارانونه په خپل وخت باندې کیږي رب زمکه هم بغاوت ونکو چرته زمکه دا ونوي چې زه نور فصل نه در کوم ځکه انسان ترسو پر تا خپل ډیوټي سر ته نه رسولې زما ډیوټي سر ته نور رسی رب نور بغاوت ونکو نن پر انسان باندې رڼا نکوم ځکه انسان د خپل تخلیق مقصد پرې خو درک زه خو د انسان خادمم زوم د انسان له فائدہ نه ورکوم رب سپوږمۍ یو ورځ انکار ونکو رب شپه او ورځ یو ورځ انکار ونکو رب هغه سمندر چې تا لګام ور لګولې ری دنیا باندې سور هغه سمندر هم یو ورځ بغاوت ونکو چې زه پزان کې طغیان او سرکشی راولم دا انسان چې رانو ټول ډوب کم رب لګامونه بیا هم لګیدلې رب هغه حیوانات سمندر کې تا چې لګامونه ور لګولې دي درې انسان په خلاف باندې بیا هم را پانه سیرل رب نور در انسان نه بغاوت نه کوي اسمان هم بغاوت نه کوي پر انسان د پاسه زوچوم خکته چرینو دارا پریوزم رب غرونه هم بغاوت نه کوي چې دا انسان چرینو په خپل منځ کې ریزه ریزه کی رب اخر وجه سره په دې خبر خو مونږ پوانه یو رب دا نظام د چا د برکت چلیږي دا انور په خپل ټیم راځي پریوزي دا برکت د کوم خلکو ری سپوږمۍ دا برکت د کوم خلکو ری د زمکه را خاورې دا خدمت د انسان د پاره بیا د کوم خلکو را برکت ری رب اسمان رو دی دا برکت د کوم خلکو ری دې خبر باندې مونږ نه پویدو الحمدلله ثم الحمدلله من خو یو طرف ته کتلو بازار من یو طرف ته کتلو لارا ولا کوسا بل طرف ته منګه خو کتلو چې موبایل کې منګه وکتل هغه نوجوان طبقه علما هم په قلار پرې نه خودل پیران او بزرگان هم پرې نه خودل مبلغین حضرات هم پرې نه خودل د الله کلام هم چا پرې نه خودو بیا هم چې کم دین ربک ستا عذاب ناراضي نظام د دنیا بیا برقرار دی رب اخر وجه سره کله چې مونږ زین ترا یو اشکال راغې زمون زین کې دا یو خلا را پریوتا الحمدلله مونږ چې کله داسې مدرسو ته ورشو الته علما وینو په سر باندې پټکی وینو په مخ باندې واجب وینو مونږ دغه کپڑے کرته وینو مونږ راغو پلاس کې تسبیح وینو مونږ د قال الله قال الرسول نداګان وینو هغه معصوم بچي معصومان بچي چې یو طرف ته نت پر دور کې خلق فاشور یعنی ګوري بل طرف ته مونږ معصومان بچی دینی مدرسوں کے وقتل دا اس نہ بالکل نہ خبرہ صرف او صرف دا اللہ کلام از دکی پری نیت باندے چی رب دا کلام بسبا نور خلق تو رسوم اغا ما شمال بچی نمونگ تا جواب بزبان حال دا رب دا طرف میلاوشی اے انسانا ستا زین تا جی کم سوال بازار کی راغلیو ستا زین تا جی کم سوال دا پلارو کسا کی راغلیو ستا زین تا جی تا کم سوال راغلیو تا دکاندار تا کتلیو تا بل سڑی تا کتلیو دا غي جواب ولد دا علماء او دا ماشومان دي چې داسې ماشومان سحر را پاسي زما کلام کولاو کی هغه وړو وړو شوندو باندې د زما کلام زده کوي هغه سترګو باندې کلام ته ګوري هغه غوګونو باندې د چې کم دینو د کلام سماوري دل کوي هغه استاد چې پرې دور کې مادي دور دی د غریب زار راوسته جمعات کې ځان چرینو دن قید کړي ری ستا بچو ته قران خي د په جواب باندې قران د سترګې قران تا د غوګونه چې کم دی قران د سوچ او فکر ټول هم پدې باندې چې الله کلام به خلکو ته څنګه وخیم دنیا کې به څنګه خورشي اے انسان کم سوال چې ستا ذهن تراغله او داغه جواب ول دا علماء او دا طلباري نن الحمدلله اگر که کفر ډیر زیات وسوله گئی نن کا فاشور یاریم سیوا کیږي خو بیا بل طرف ته تاسو دینی مدرسې وګورئ دا معصومان بچي سحر دریو سترګې غړېږي په قران باندې ماسوتن دریو سترګې پټېږي په قران باندې دا الله کلام زده کوي د دیو د مخره دنیا چې دا نظام نن برقرار دی پته ولګي چې دا علما پته ولګي دا طلبا دا قران چې کم دی زمونږ د پاره ډیر زیات لوی محسن او خیرخواري د دیو د برکت بره دنیا کې چې دا الله عذاب ناراضي د دنیا نظام بیا هم چې دا چلیږي
یو طرف ته منګه بازار ته ورالو منګه رب ټول خلک خو ستا عذاب طرف ته دعوت درکې خو بل طرف ته تاسو ورشئ د وړوکي اختر نه پس دیني مدرسو ته یو مدرسه کې چې ضرورت د طلباو لس تنه یا شل تنه ضرورتي مدرسه نور بوج نشي برداشت کولی بیا ورشه هلته کې په سوونو طالبان د ورځې ټیسټ ورکوي ماښام ته او سحر ته چې کم دی د یو څو طلباو نوم راوتی هر یو طالب علم کوشش دا لګوي چې څوک داسې اشنا وګورم په دې مدرسه کې ماله داخله راکړي دې مدرسه کې چې کم دی نو زما داخله وکړي نه انسان روح خوشحاله شي چې ربه یو طرف ته خو کفر زور لګولی یو طرف ته فاشور یعنی سیوا شوی را خو بل طرف ته ربه دا دینی مدرسې هم الله تا سیوا کړي دي علما هم دې سیوا کړي طلبا هم دې سیوا کړي دي پته ولګېده د دنیا نظام چې برقرار دی د دې طلباو د دې علماو چې کم دی نو برکت دی نه را زمونږ ډېر زیات خیرخوا دی ګورې دا علماو دا طلبا دا زمونږ دومره خیرخوا شاهد دنیا کې راسلو خیرخوا ګورې بل نه ځکه دنیا کې چې موږ آزاد ګرځو د الله د قهر او د غضب نه محفوظ یو هم دا دینی مدرسې قلا او بیا قرآن خو دومره محسن کتاب د کم قرآن چې الحمدلله نن دو قسمه ختمونه وشول یو په تفسیر سره بل ماشومانو په ناظرې سره وکړه دومره لوی خیرخوا دا قرآن چې کله راغی قرآن انسانیت تقسیم کو تاسو وګورئ د قرآن د راتلو نه مخکې انسانان ټول په یو جهالت باندې چې نو دا راجمو شراب سکلو د یو بل قتلونو د یو بل په کوپړو کې چې نو بس کلو د یو بل چې کم دی هغه خون ریزي کولو د یو بل فصلونه هلاک کول د یو بل ساوري هلاک کول سونو کال باندې جګړې ټول یو جهالتو قرآن خیرخوا راغی قرآن محسن کتاب راغی دا د انسانیت لوی محسن کتاب دی ګوره قرآن وی چې تمام خلک دا خو په جهالت کې تقسیم دي خودی دنیا باندې اسنه چې الله عذاب راشي زب خلق تقسیم کم یو ملک ته هغه ملک چې کم دین خپل فوج تقسیم کړي پولیس والے تقسیم کړي سرحدات باندې جدا چې پرې خلکو باندې بهر دشمن حمله ونه کی ستا په کلی کې جدا گشتونه کی ستا محله کې جدا چوکیانی لوی علاقه کې جدا چره نو دا تانی اومدغه شانت قرآن خلق تقسیم کړل یو طرف ته قرآن حافظ یو طبقه د قرآن مفسر بل طبقه د قرآن فقيه بل طبقه د قرآن عاشق بل طبقه د قرآن خادم بل طبقه تاسو ګورئ نن پر جمعات کې دا ټول استادان او طلبه دلته نه راغلي بعضی په پکې د مدرسې طلباري دا یو طبقه بعضی استادان دي دا بل طبقه دا تاسو چې کوم عوام راغلي چا خپل ټیکسي ودرولې چا خپل دکان بند کړي څوک پر پټینه د وخت راغلي چا بنند دیاړې نه چټي کړي چې زماره بچیو د نوسیو د مرګري ختم دي نن چې تاسو لل تراغلي تاسو عاشقان د قرآن او دا خبر زین کې یار ساتي د ټولو نه لوی مرتبه دا عاشق د قرآن دا عاشق د قرآن چې کم دین دنیا کې ټولو نه لوی مرتبه وړي تاسو ګورئ صحابه دور ته لګ ورشي صحابه چې کم دي عاشقان د قرآن الله تعالی کمی درجه ته ورسول داسې عاشقان د قرآن چې په یو حرف باندې په یو کلمه باندې عمل چې کم دي نو دنیا ته ورخو د قرآن د عشق نه الله کم مقام ته ورسول تاسو ګورئ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلفای راشدینو کې حضرت ابوبکر صدیق ګورئ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ګورئ فاروق اعظم هغه هستی را کله چې ایمان راوړي فاروق اعظم دا سلوختم نمبر باندې ایمان راوړي یو کم سلوخ دا کسان افراد د عمر فاروق نه په ایمان کې مخکې شوی بیا خو عقل دا تقاضا کوله چې عمر فاروق ستا خو سلوختم نمبر دی درجه په صحابو کې ستا سلوختم نمبري خو عمر فاروق د قرآن دومره لوی عاشق د قرآن دومره لوی عاشق د هغه عشق په وجه باندې الله عمر فاروق د 40 نمبر نه راوس صدیق اکبر پسې دویمه درجه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلفای راشدینو کې دویم نمبر کې د رسول الله مبارک درجه لویا ورپسې صدیق اکبر پسې صحابو کې د ټولو نه لوی درجه د عمر فاروق ته ځکه عمر فاروق عاشق د قرآنو یو کس چې کم دی نو د جهل نه کار علي عمر فاروق ته بد ردی وای عمر فاروق تر خپل راوغستا د خو د قرآن آیات چې کم دی د عمر فاروق په مخ کې تلاوت کیږي د عمر فاروق په مخ کې د قرآن آیات تلاوت کیږي
الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی واعرض عن الجاهلین جاهلانو نه اعراض وکا څنګه چې عمر فاروق آیت اوریدو یو دم داسې غلې ودرېد ذکر قرآن په یو حرف باندې عمل عاشق د قرآن لوی درجه صحابو کې چې کم دینه دا ویوړه نو قرآن د خلق تقسیم کړل قرآن و یو طرف ته هوته بازار ته ورغلې خو زما حافظان دي نه دي کتلی زما عاشقان دي نه دي کتلی زما خادمان دي نه دي کتلی زما مفسرین دي نه دي کتلی زما فقها دي نه دي کتلی هغه خلق چې ټوله شپه ولاړی زما تلاوت کې تر سحر پورې چې کم دی دغه 2 رکعات نفل پوره نشي تا هغه خلق خو نه دي لیدلی تا خو هغه فقها د امام اعظم ابو پر رحمت الله علیه په شان ته هغه استای ته خو چرته سوچ او نظر نه کړي کمی استای چې خانه کعبه کې دلنا په یو رکعت کې مکمل قرآن ختم کو هغه استی چې او پیرا ګرمۍ کې یو ماشوم دی ور سره پلار دی د خپل چت په سر باندې لپاسه ودرې ګرمۍ کې هوا تک هغه ماشوم د امام بن پر رحمت الله علیه د وفات نه ورسته هغه ماشوم خپل پلار ته وای پلارا یو تپوس در نکوم وای بچیا پلار نور کله چې ومنګره چت ګرمۍ کې راوخته زمون گاون کې پر چت باندې یو مناره ولاړه هغه مناره خو نن نخکاری چا غرزولې د کس شو د پلار پسترګو کې اوخ کې رااله زکه عاشق د امام بن پر رحمت الله علیه ورته وای بچیا هغه مناره نو هغه امام بن پر رحمت الله علیه ما سوتن پس وای د هغه ما سوتن په دسوانه نفل شروع کړل د الله کلام به شروع کو تر سحر پورې بخبر رب ته ولاړو تا امام بن پر رحمت الله علیه خړه کې لیدلو زکه تا په تصور دار مناره کړو دا مناره نو دار الله د قرآن عاشق امام بن پر رحمت الله علیه ولاړو لہذا قرآن زمونږ لوی محسن دی او که تاسو سره قرآن احسان دا لیدل غواړئ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور ته لږ ورشئ رسول الله مبارک په دور کې د خلکو سهالو بیا چې کله قرآن راغی یو دم خلکو کې څنګه انقلاب راغی هغه که رجال دي نارینه دي انقلاب راغی هغه که زنانه وي انقلاب راغی هغه که رزمکې خطره هغې کې انقلاب راغی هغه که جبې وي په هغې کې انقلاب راغی ځکه عربي خو د یو علاقې سره محدود وه عربي چې را دومره وسیع شک د قرآن د نزول نه پس خلکو خپل جبې هېرې کړې د قرآن جبې چې نو دا خپله کړه خلکو خپل خویونه هېر کړل هغه خویونه چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام د راتلو نه د دې محسن کتاب د راتلو نه مخکې به د خلکو د خولې نه نوړۍ را شو کولې یو نوړۍ باندې به د خلکو سره جګړې وې د حلال او حرام تمیز نو دا محسن کتاب چې کله راغی د خلکو هغه طریقه کار بالکل بدل کو تاسو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ واقعا په ذیل اعمال وغیرہ کې اوریدلې ده چې د محسن کتاب د هغه خلکو پرې ذهنونو کې څنګه انقلاب راغی داغو په علاقو کې څنګه انقلاب راغی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته خپل یو غلام چې نو خوراک راوړ صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د سور زنهر اوګه شوره هغه خوراک چې کله وک غلام ته تپوس کوي یو سوال در نکوم یو تپوس کوم صدیق اکبر وای ست تپوس کې نور کله چې به ما خوراک راوړ تا به پوره زمانه انټرویو غستا چې داري کم ځای ګټلې داري رقم ځای نه راوړ مشکو خوراک بتانه کو نن ما خوراک پیش کو تاسو غواړو تاسو نه چې داري رقم ځای نه راوړې صدیق اکبر وسوایا داري رقم ځای نه راوړې صرف فقط یو وړي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کړی دا غلام ورتوي چې جهالت په دور کې ماسا هغه سحر کړو هغه خلکو ته زما اجرت پاتیو نن هغه اجرت راک ما تعالی راوړ حضرت ابوبکر صدیق غلام توي غرق دکړم وس وګورئ قرآن محسن کتاب ته وګورئ خلکو کې انقلاب څنګه راغی هغه خلک چې خپل یو بل لاسونه نه وای نوړې را شو کوله نن څنګه چې نو پاغو کې انقلاب راغی صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ هغه چې دا یو نوړې خولټی کیږي نه او براوړې مالا ګلاس د اوبوس کی بیا چې نو حلق کې ګوت ور منډي الټې کوي یو نوړې د اوبوس سره راونه وتا بیا چې نو بل ګلاس کی حلق ته ګوت دن کوي بیا الټې کوي نوړې راونه وتا سو پیره الټې کوي صدیق اکبر یو پیر الټې وکړې نوړې راوتا دا الله شکر ادا کو شکر الحمدلله چې دا حرام نوړې دن زما په خېټه کې هضم نشو قرآن محسن کتاب انقلاب راوس علاقه بدل کړي زنانه هم بدلې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها وګورا خپل یو خوري ورلا ستغفر اور سبارونه ورل راول هغه کې مختلف اشیاء سونه را چاندی را غله را
حضرت عائشې صدیقې ته پته ولګېده چې مال خدا خورۍ راولېږل تحفه کې خپلې وینځې ته وایي بچیه ماتې مه ښیه هله شا به غرباو باندې تقسیم شروع کا کله چې هغه وینځې تقسیم شروع کو مکمل بارونه ختم شل حضرت عائشې صدیقې ته هغه وینځه وایي ورته وایي دا راته ووایه ما چې کوم دی نو یو سوچ کو ځکه پرون ستا هم روژه تا روژه ماتې دپاره څه نه نن هم ستا روژه که ما ټول نه وې صدقه کړی او ستا د روژه ماتې دپاره مې دې څه ایښودی وې حضرت عائشې صدیقې وې زما خو فکر نه و تا وختي ماته ولې نه وې مکمل هر سړی چې کوم دی نو صدقه کړل زنانو کې هم انقلاب ځکه زنانه چې دی نو دا زیات په مال باندې حریصي نارینهو کې داسې انقلاب چې د قرآن نه مخکې وګوره د قرآن نه وروسته وګوره نبی علیه الصلاة والسلام مسجد نبوي ته میلمه راغی کله چې میلمه راغی نو هغه رسول الله مبارک اعلان وکړ نن به میلمه څوک کور ته بوځي یو صحابي پاسېد یا رسول الله زه دې پورې خبره کوم چې دا قرآن څومره محسن کتاب دی او بیا دې ته راځم چې قرآن باندې به اله عمل کېږي کله چې قرآن دا ترجمه خو ته زده کړې که نه علماو ته خو کښېنې که نه صحابه تابعین په دې باندې پوه الله درجات ورکړل صحابو زندګي وګوره د تابعینو زندګي وګوره یو لفظ باندې څومره عمل کوي یو کس ځان له وینځه ساتلې او هغه خپل آقا ته اوبه ورچوي لاسونه یخ شول د جمع مقام دی ګوتې چې دی نو یخې شوې د لاسه نه کوزار تاو شه خپل آقا باندې له پاسه کوزه ور پرېوته آقا جسم چې کوم دی نو لوند شو ډېر سخت غصه شو وینځې ته دا پته ولګېده چې دا خلک دی چې د قرآن عاشقان دي او د قرآن په مخ کې دیو بیا بالکل د دیو روحونو پرواز کړی بالکل دیو قدم هم نشي اخیستی وینځې ته چې کله دا پته ولګېده دی خو غصه شو اوس خو به خامخا ماله ګزار راکوي الله څلورمه سپاره کې د مؤمنانو صفات فرمایي والکاظمین الغیظ مؤمن هغه خپله غصه به کښېنوي څنګه چې آیات اورېد یو دم د سروالي نه رنګ تک زیړ شو غصه یې کښېنوله وینځه ورته وایي والعافین عن الناس مخکې پسې لفظ دا دی چې دغه مؤمنان به خلکو ته عفوه کوي بچې بالکل معاف کړي مې آینده به هم ستا نه د دې انتقام نه علم وینځه ورته وایي آقا یو لفظ پکې مخکې بل دی والعافین عن الناس والله يحب المحسنین الله نیکی کوونکو سره محبت ساتي نیکی کوونکو خوښوي هغه وایي ښه کوزه کېروه د کم ځای نه چې کم دی نه نیوه شي ما د الله د رضا دپاره ازاره کړي یو لفظ باندې چې کله عمل ښکاره که بیا د هغو درجاتو ته وګوره د هغو عزتونو ته وګوره ځمکه هم د هغې تابع ده زلزله راځي فاروق اعظم خپره تړي ای ځمکې په تا ولې زلزلې رالې ولې فاروق اعظم په تا د پاسه انصاف فیصلې پرېښودلې څه کله چې ځنګل کې حیوانات خلک ماتوي هغه حیوانات هم بیا د دیو تابع بیا سمندر هم د دیو تابع بیا هر یو څه د ځمکې خطه دا د صحابه او تابعینو دپاره چې دی نه دا بیا الله تابع کړه ولې د قرآن عاشقان قرآن له زندگی ورکړې وه خبره مادې پور راغستې وه هغه صدیق اکبر خپله خوله کې ګوته ورکړه او هغه نړۍ راولټې کړه رسول الله مبارک اعلان وکړو څوک شته چې د ځان سره دا میلمه بوځي یو کس یا رسول الله زه به یې بوځم وګوره یو بل له څنګه ترجیح بیا ورکوله اگر که په خپله باندې به محتاج و یو کس کور ته هغه میلمه بوتو ښځې ته وایي د خوراک څه شته رسول الله مبارک را سره دا میلمه راولېږه هغه ورته وایي لږ غونته خوراک دی شاید چې زمونږ بچو له هم کافي نشي ماشومان هم ډیر زیات نهر دي وی ماشومان په څه دوکه باندې ودکه او بیا ښځې ورته وی د پردې حکم لا نو راغلی چې میلمه خو څوک یوازې خوراک ته نه کښېنئ اوس خو به د میلمه سره ما او تا هم کښېنو که ما او تا ورسره خوراک کوو بیا خو میلمه ته هم دا خوراک نه کافي کېږي خاوند ورته عجیبه خبره کوي ته به چې کوم دی نو ډیوه کېرې راسې خوراک په مخ کې کېرې په درستخان باندې موږ به میلمه ته چې خوره بسم الله کا بیا به ته را څادر څه وخوځې راوخوځې ډیوه به راوغورځې او بیا به پاسې چې زه ډیوه سموم ته ډیوه مه لګوه ډیوه کې چې کوم دی نو لګیا اوسه چې ډیوه سموم هلته به تیاری زه به هسې خوله چپوم میلمه به دا وایي چې دی که څه لګیا دی خوراک کوي میلمه به په دې خوراک باندې هغه موړ شي په دې باندې به پوه نه شي چې دیو زما سره خوراک کوي او که نه کوي سحر چې کله راغی نبی علیه الصلاة والسلام مسکی شو بیګا خو د میلمه سره عجیبه کار کړی دی الله آیت را نازل کړه ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه پخپله که نهري پخپله که ضرورتمند بل له ترجیح ورکوي د قرآن محسن کتاب راتلو نه وروسته هغه خلکو کې څنګه انقلاب راغی تاسو په ذیل اعمال وغیره کې واقعات اورېدلي یو کس وایي جهاد نه پس زه جهاد میدان ته ورالم زما د تره زوی زخمی حالت کې پروت دی ما په ما نظر ولګېد ما ته وایي ما له اوبه راوړه ما چې کله ګیلاس ډکه
د تر رضی خواله ورالم په داسې حالت کې د تندې په حالت کې دی د زنکدن په حالت کې دی ما ته چې کم دی ما ته یې اوبه راوړه ما چې ویوړې اخوا بل په کمزوري اواز باندې وایي ماله اوبه زما د تره زوی اشاره کوي چې ما پرېږده اوبه هغه لویسه ما دویم له ویوړې دریم اواز وکړو هغه دویمو ما ته اشاره وکړه اوبه د لویسه زه چې کله دریم له ورالم د دریم روح پرواز کړی او ساعت یې ختلی ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه انقلاب قرآن چې کم دی نو راوستو زنانو کې نارینو کې د ځمکې په خطه کې فضا چې کم دی معطر شو د قرآن د راتلو نه پس دا محسن کتاب زه چې کله دریم له لاړم روح پرواز کړی دی ما یې راشه دویم له ویسه دویم له رالم د هغه نه هم ساه ختلی دی ما یې د تره زوی له وسویسه د تره زوی له چې رالم د هغه نه هم روح پرواز کړی هغه ګیلاس هغه جام زما په لاس کې راسه ډک چې کم دی نه پاتې شو نو قرآن انقلاب راولي انشاءالله الله چې زمونږ دنیا تر څه مقصد د پاره مونږه تخلیق کړی را لېږلی ان شاء الله په هغې به پوره مونږ راشو خو چې دا قرآن مونږ لږ زده کړو چې په هغې کې دن نه دي څه قرآن مونږ دې له ساتلی چې په پوله برید باندې کله جنګ په هغې باندې قسم خورو لاس پې له پاسږدو قرآن مونږ دې له ساتلی دی چې کله غم شي او تکلیف شي مونږ یې روالو طلبا کور ته راولو دریم څلورم کال باندې مونږ له دلته ختم وکړه قرآن الله دې دپاره را لېږلی چې دا واله زما یو میسج دی زما یو پیغام دی انسان تا ته دا ستا د جسم د مشیندرۍ دپاره ما یو کتابچه در لېږلی یو طریقه استعمال مې در لېږلی ستا دماغ به څنګه استعمالیږي ستا سترګې به څنګه استعمالیږي ستا ژبه او غوږونه به څنګه استعمالیږي ستا لاس او خپې به څنګه استعمالیږي واله دا کتابچه په دې کې مکمل د هغې د تېرولو چې کوم دی نو طریقه ده د هغې د تصرف او د استعمال طریقه ده اوس په قرآن تا ځان پوه کړی نه یا په عمل کې به ستا څنګه راشي د قرآن مقصد خو داسې دی لکه یو انسان رور دی یا پلار دی بهر ملک کې دی دی زوی ته یا رور ته خط راولېږي او خط کې ورته دا ووایي چې پلانې کار به رسې وکې وس دا سړی که را خط راوالې او ښکلی تندي پورې نسي په دې باندې عطر ولګوي دا په صندوق کې محفوظ کېږي ټیم په ټیم یې رالې ښکلی سترګو پورې نسي سینه پورې نسي تندي پورې نسي ولې دا زما د رور یا د بچي خط دی خلک ورته وایي څه پکې درته لیکلي یاره پته خو نشته څه راته لیکلي دي خو دا خط را باندې ډېر زیات ښه لګي اب ورته وایي د الله بنده که خپله په پړاولو نه پوهېږې په چا پسې وي څه چې څوک په دې باندې پوهېږي چې ستا رور یا ستا پلار تا ته کم پیغام را لېږلی دی چې د هغې مطابق خو عمل وکړې که نه قرآن خو الله دې دپاره را لېږلی چې په دې کې مکمل ستا د سترګو استعمال هم دی ستا د زړه استعمال هم دی ستا د جسم استعمال دی ته به خوراک څنګه طلب کې څنګه تصرف په خپل مال کې ته به زندګي څنګه بسر کې را خو پوره نظام الله دې قرآن کې را لېږلی خو تا خو زده نه که که نه مثال یې دغه خط دی چې دا دې په صندوق کې رنه محفوظ کو وګوره دا که پرې نه پوهېږي علما نن الحمدلله الله حجت تام کړی دی ګورې موږ پخوانو مشرانو ته قرآن دی نه دی ویلی پلانې ځای کې یو حافظ صاحب و هغه به چې کوم دی نو دوه شپو کې ختم کو چاته نه وزګارېده د قرآن د زده کړې څوک و قرآن موږ د چا نه زده کړی نن تاسې په ایمان وایي هغه بانه نن د قیامت په ورځ باندې تاسو نشئ کولی ګورې هر جماعت کې عالم دی او الحمدلله په یو ټیم باندې حافظ هم دی په یو ټیم باندې قاري هم دی په یو ټیم باندې تا ته فقه هم ښایي په یو ټیم باندې تا ته د قرآن تفسیر هم ښایي په یو ټیم تا ته احادیث مبارکه هم ښایي قیامت په ورځ انسانه ستا هېڅ قسمه بانه ګورې بله پاتې نه ده نن دا علما د خپل سر تاجونه وګڼئ دا ټیم خپل غنیمت وګڼئ انشاءالله درس به بیا هم شروع کوي دا خلک په دې کې شامل شئ په دې باندې پوه شئ چې قرآن کې الله ما ته څه پیغام را لېږلی الله خو بار بار ما ته یا ایها الذین آمنو صرف د عالم د خولې نه اورم د حافظ د خولې نه اورم ای مؤمنانو خو مخکې زما د رب ما ته څه وایي چې زه غوږ کېږم چې زما رب خو ما ته برای راست خطاب فرمایي چې زه خپل رب ته لږ وګورم چې زما د رب ما له څه پیغام را کړی چې زه خو هغه پیغام خو لږ زده کړم که نه د هغې مطابق خو را خپل 24 ګنټې زندګي تېره کړم نو دا علما قرا دا د الله لوی نعمت دی انشاءالله دوباره چې درس شروع شي کښېنئ دا کلام زده کوئ او قرآن هغه کتاب دی چې کله دا ستا په سمجھ کې راغی چې الله په دې کې څه وایي نو انشاءالله په دې به خدای د عمل کولو توفیق هم درکوي انشاءالله ستا په جسم کې به هم انقلاب راځي ستا غم خارې کې به هم انقلاب راځي ستا کور کې به هم انقلاب راځي
الله دې دا علما همیشه لپاره زمونږ په سرونو باندې قایم او دایم ساتي دا مدرسې دې الله تعالی همیشه لپاره قایم او دایم ساتي الله دې دا نعمت زمونږ د لاسونو نه چرته هم نه علي واخر دعوانا ان الحمد لله. محترمو اوریدونکو زمونږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زمونږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.